حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل په یو جهاد کې ایران باندې جهاد او هغه جهاد کې دغه ونیو د ایران د بادشاهانو یو شهزاده گرفتار چې گرفتار یې کړ وینه و ډېر بهادر شهزاده و ډېر بهادر او ډېر کلک و مضبوط پهلوانو چې ګیره یې کړ لاول دا قاعده چې په سړي به ایمان پیش کړي ایمان یې پې ورپېش کړو هغه ایمان قبول نه کوي خپ سر ته کټ کړي جلاد یې راوست جلاد وی دی به توره باندې به دې سټ ووایي مخامخ یې ځان ته ودرو دنیا تماشې ته ولاړه د ایران د فلانکي بادشاه زوی شهزاده هغه بهادر نن د هغه نه د عمر فاروق مخکې سروالي کېږي چې څنګه دې ودرو مخامخ نو دا قانون دی چې یو سړي نه دا اوس هم چې پالیسي کوي نو مخکې تپوس وکړي څه وصیت دې شته که نه ستاسو وصیت شته که څه خبره کوې جلاد اوس شاته ولاړ توره ورسره ده وایه څه وصیت دې شته یو خبره مې شته ویې څه ده ویې تږی یم یو جام وبه غواړم ویې دا خو اسانه خبره ده ورشه یو جام وبه دنیا ولاړه ده جام وبه یې راوړې چې د جام وبه دې لاس کې ونیولې دا لاس یې داسې لپي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اوبه وڅښل اوبه یې نس کې ویې هېرېږه څه نه هېرېږي هسې نه چې د دا جام دې خولې ته کړم دې وخت کې مې ونه وایي سر رانه پرې نه کړي یریږم ځکه لاس مې رپېږي ویې نه تر څو چې ته اوبه نیس کړې اطمینان سره اوبه وڅښه تر څو چې ته اوبه نیس کړې هغې پورې موږ ستا نه سر نه وو چې دا اوبه دې نیس کړې تر څو چې دې اوبه نیس کړې نو موږ ستا نه هغې پورې سر نه وو اطمینان سره اوبه وڅښه ویې صاحب ټیک ده رښتیا وه وی او بلکل هغه اوبې په ځمکه تویې کړې شهزاده هوښیار و هغه اوبې په ځمکه تویې کړې اوبه خو ځمکې راښکې وی دا ولې وی صاحب تا فیصله کړې ده چې تر څو دې اوبه نیس کړې سر به دې نه وامه اوبه خو لالو ته دسکې نه شي چالاکی مضبوطه چالاکی وکړه حضرت عمر فاروق هم پریش حیران شو چې خدای دې سړي خو په چالاکي ووالي اوس به څه کوو ما خو خبره رښتیا کړې ده چې تر څو دې دا اوبه دې څښلې نو سر دې نه وام اوس خو دا اوبه دې څکې نه شي او خو ځمکې راښکې اوس به څه کوم ورسره ویې بس ټیک ده هلته مسلمانان دې وي صاحب چالاکي وکړه سر دې ووه دوکه باز دې دوکې وکړه په دې دوکو په چالاکۍ د ځان نه مرګ نه بچ کوي او دا خو کافر دی ایمان راوړي خو پرېږده خو چې ایمان نه راوړي نو چالاکي وکړه دوکې وکړه او تا سره دوکه کوي دا خو بل جرم وکړه جلاد ته ووایه چې افسر دې ووایې نه حضرت عمر څه وایي رښتیا خبره په رښتیا اوبه ولاړې کونو قوامین بالقسط بانصاف به ولاړې د سره ما وعده وکړه ما د خولې نه خبره وتېره چې تر څو دې دغه اوبه نیس کړې سر به دې نه وام دا اوبه دې څکې نه شي خو ځمکې راښکې دې موقع کې پرېږدم بلکل یې پرېږدم خو بیا به چې د خولې دې ګوتله راولي بیا به ورسره ګورو ویې صاحب اوس دې پرېښو بیا چېرته ګوتله راځي دا خو زمونږ بلا مسلمانان وژلي دي دا خو په جهاد کې زمونږ بلا مسلمانان شهیدان کړي دي ویې هر څه چې شوي دي خو ما رښتیا دروغ به راباندې نه وایې ما فیصله کړې ده چې تر څو یې د اوبه نیس کړې نو زه د نن سر نه وم په دې موقع بله موقع بیا ګورو ورسره سر یې پرېښو ویې ځه زه په رښتیاو قایم یم په انصاف قایم یم زه دروغ نه یم زه معاف چې معافې ګسېږه او بار ووته نو ویې لمبل او واپس جومات ته راغی وی حضرت عمر وی زما اسلام ته مخکې نړه کېده تا چې ګرفتار کړم او را دې وستم او دې مسلمانانو ته مې وکتل نو زما مسلمانۍ ته زړه شو خو زه نه مسلمانېدم ما وی خلک به سبا وایي چې د مرګ د یرې نه مسلمان شو دا پراپګانډې به راپسې کېږي چې د مرګ نه ویرېد نو مسلمان شو د خدای لپاره نه مسلمان د یرې نه مسلمان شو حالانکې زما په زړه کې د الله لپاره ایمان ته زړه شوی اوس چې خلاص شوم یره مې ختمه شوه نو اوس واپس رالم یره مې ختمه شوه واپس رالم ما ته کلمه وایه زه مسلمانېږم پروردګار هغه هلک مسلمان کړم او چې مسلمان شو نو یو عظیم د اسلام جرنیل دی دومره عظیم جرنیل ته جوړ شو چې د هغه خپلې علاقې د فارس د حضرت عمر فاروق په زمانه کې د فلسفه شوي دا عمر فاروق په خپله خبره ټینګ نو ولاړ او د خلکو خبره یې منلې وه او د هغې انصاف هغه خبره یې پرېښې وه نو خو سړی به مړ شوی و که نه نسبت یې نه انصاف رښتیا ویل او په حق باندې ودرېدل او کلک ودرېدل دې ته انصاف ویلې کېږي د دې مقابله چې څوک کوي چې داسې نه کوي هغه ته ظالم ویلې کېږي او دا ظلم انتهایی خطرناک انجام دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الظلم ظلمات یوم القیامت وی ظلم به د قیامت پر ورځ یو تیارې نه وي نه به ډېره زیاتې تیارې وي ډېرې تیارې دي د خدای د قهر او د غضب تیارې د فرشتو د نیوکو تیارې د جهنم د عذاب تیارې د خولو د ډوبوالي تیارې د ظلم د ظلماتو یوم القیامت وی ظلم به د قیامت پر ورځ یو تیارې نه وي نه به ډېره زیاتې تیارې وي ډېرې تیارې دي د خدای د قهر او د غضب تیارې د فرشتو د نیوکو تیارې د جهنم د عذاب تیارې د خولو د ډوبوالي تیارې
او بیا په دوزخ کې دننه د اور تیاربی د شپې تیاربی یو تیاره بنې ډېرې تیارې وي نو دا انصاف مقابله کې ظلم دی او د ظلم نه خدای موږ وساتي انصاف د اوچت شی دی ځکه امام بخاري وایي الانصاف من نفسک یو معنی دا ده چې ځان سره انصاف وکړه خپل ځان سره انصاف وکړه د شپې چې کله سملې د دې ورځې ته ورسېد سار پاڅېدلې تر اوسه پورې ما څه وکړل الله مې څونه خوشحاله کړ او د الله دښمن شیطان مې څونه خوشحاله کړ دا سوچ وکړه پر خپل زړه کې دا سوچ وکړه چې په ما د الله را طرف نه کوم شی مقرر و ما هغه پوره کړی دی او که نه دا سوچ وکړه نن مې مسلمان ته ضرر رسولی دی که مې نه دی رسولی نن مې الله خوشحاله کړی دی او که ما خفه کړی دی نن مې شیطان خوشحاله کړی دی او که خفه کړی دی الانصاف من نفسک الانصاف فی نفسک یا دا زیم معنام دا الانصاف من نفسک که د چا حق در باندې وي که نه هغه دې ته مه مجبور او چې قاضي له لاړ شي خپل طرف نه ورسره انصاف وکړه چې دا حق دی والا قاضي ته مه مجبوروه جج ته مه مجبوروه هغه بلې جرګې ته مه مجبوروه چې په تا جرګه وکړي هغه دې ته مه مجبوروه چې په زور یې در نه واخلي د خپل ځان نه ولې انصاف ورکړه راشه لکه ستا دا حق دی ما سره واخله دا حق دی راشه ستا ما باندې دومره پیسې کېږي دا خپلې پیسې دې واخله په انصاف ودرېدل دا ډېر لوی کمال دی حضرت دا بادشاہ علم پکار ده حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانه ده یو قاضی مقرر دی شریح دا مشهور قاضی دی د عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو صغر یو یهودی چې طریقه دو کلند کړي حضرت عمر فورا قاضی شریح سره خطا شو حضرت علی زمانه حضرت علی فورا قاضی سره درخواست ورکړ د دې پلان کې يهودي سره زمان صغره زمانه اوس بادشاہ با درخواست ورکړ د دې زمانه خو معمولی زوروري په زور دی غواړي ا بادشاہ دې که دوسرو مسلمانانو لګلې وي ورشه دا يهودي اوس پیړې وای زغرم دیواله نو خلکو به ریګمال کړي مو زغره به هم تلشته نه د انصاف کار بیا به خلک سبا وایي چې علي صاحب ظلم صغره زرها زماده وخلق وجه علي ظلم وزيادتي عدالت تبلار شم عدالت کرات له دنیا ته پته ولګي چې دا انصاف په فیصله زغره واله شو خپل قاضي دې هغه سره داوا قاضي سیمن جاری کا هم حضرت علي پسې هم يهودي پسې دواړو ته راشي دواړه راځي عدالت کې دواړو درې د قاضي سره جج ته مخامخ یو خو حضرت علي ولار دی بل خو يهودي ولار ګور انصاف دی ادي زمانه بادشاہ جج دی نه دی وکیل بلیږي یا ځان په دې بل څوک مختار دیږي مختار عام ته زما په دې مختار خاص او مختار عام لار شو زما په دې ودرېګا دا خو ډېر لوی خبره بي عزتي را چې زما په عدالت کې ولاړې حکومت زما دې په عدالت کې ولاړې حضرت علي دا سوچونه چې حکومت زما دې او د بجټ محمد په عدالت کې ولاړ او بیا يهودي سره په یو سم کې ولاړ یو خو يهودي بل خو او هغه قاضي ته ودرېګم چې کوم ما مقرر کړی دی اخو زما د لازم د نن به معذور کمبل براوله نو هغه قاضي تبع علي ولاړ رضی الله عنه څوک د حضور پاک زو د حضور پاک د ترزوی عظیم مجاهد او عظیم خلیفہ د مسلمانانو او خوا کې يهودي یو صف کې به يهودي سره ولاړ نه اوس انصاف دقه دی یو دې قاضي صاحب وتوي صداوه دي دا وې زما دا دعوه چې د سزا زغره د زمانه يهودي نه تاسو کو زغره د چا دا ویجی د زمانه اوس قانون داري چې د مدینه په غواغ وړي او چې مودې سره غوانی نو مطالعه لوا چې بچا دا وشي په قسم اقل حضرت علي صاحب د غوا سره شته بیا څوک دی یو زماز ویل حضرت حسن یو به غلام آزاد شوی غلام دو کسان دي رسل وی خانو دا سکار دی بل غواوی بل نشتا وی دا غلام خود آزاد شوی دی دا غوی خود نه قبلو استاد زوی غوی استاد لپاره دا شریعت قانون دی چې د زوی غوی د پلار په حق کې وي د پلار خلافي او باندې شي او د پلار په حق نه قبلي څه پته لګي دا زوی د پلار نه مجبوري دروغ وای دا زوی د پلار د پاره رښتیا ونه وای اوس ګوره حضرت حسن باندې 100% به یقین ساتي چې دا رښتونه دي کما خله چې د دوالو جهانو سردار مبارک په خپل لاله جوړي دي هغه خپل دروغ درو رښتیا وکما خله کې چړومبه لاړه د حضور پاک ورغلی دا چې کله څنګه پیدا شو حضرت حسن رضی الله عنه او نبی علیہ السلام فورا ورغلی خبر شنو زر ورغلی
چې څنګه ورغې نو زرې کجوره راواغېسته ویې څه کجوره شته او راوړې کجوره راواغېسته هغې په خپله خوله مبارکه کې کېښوده بوټي ورته وایي او بیا هغه کجوره د خپلو لاړو سره راواغېسته د حضرت حسن په خوله کې هغه د نبي علیه السلام لومبې د هغه خېټې ته د حضور پاک مبارک د خولې لاړې تللې چې لومبې د کوم انسان په غاښونو او په ژبه د حضور پاک لاړې ولګي او قسم د صحابه کرام وایي چې مونږ ته یاد دي اوس هم چې نبي علیه السلام دا شونډې په خپله نو چې کومې شونډې حضور پاک ښکل کړي دي او په کومه خوله کې د حضور پاک لاړې مبارکې چلېدلې دي نو څه مو خیال دی دې نه به دروغ راوځي چېرې او د چا زوی دی د بیبي فاطمې د چا نوسې دی د حضور پاک وینه پکې چلېږي دا به څنګه دروغ ووایي لیکن د شریعت قانون دې ته به اوس نه ګورو چې سړی رښتونی دی او که دروغجن دی قانون او نظام ته به ګورو په نظام کې د یو زوی ګوی د پلار دپاره نشی کېږي ټیک ده صاحب تم رښتونی ستا خبرې لا موږ اعتبار ورکوو حاجي صاحب هم دروغ نه وي د زغرې دپاره زوی دې هم رښتونی دی خو د شریعت قانون دا دی چې د زوی ګوی د پلار دپاره نشی کېږي او غلام دې آزاد دا هغه به صحیح کوم په یو ګواه کار نه کېږي یهودي ته به قسم ورکوو ستا ګواه رد شو که هغه د قسم نه انکار وکړو نو زغره بستی او که هغه قسم وخوړه نو زغره یهودي ته وایي قسم خورې ویاو قسم خورم زغره زما فیصله یهودي ده بادشاه د مسلمانانو د خلیفه خلاف فیصله وشوه خو د انصاف فیصله وشوه یهودي له فیصله وشوه غره ده یهودي ته چې وایي زغره ستا ده حیران صاحب فیصله زما په حق کې وشوې ښه یو خبره وایي ما ته پته ولګی چې اسلام یو ښه خشته مذهب دی د اسلام نه ښکلی او رښتونی مذهب بل نشته دا زغره صاحب زمانه ده دا د علي صاحب ده لیکن د شریعت د قانون مطابق زغره د هغو نه رسېده زما ورسېدله یعنې خلیفه د مسلمان او په زور شي اخلي او قاضي د بادشاه خلاف به څنګه فیصله وکړي د شریعت د قانون خبره و قانون کې زغره ماله راکړه پته ولګېده چې اسلام مذهب انصاف والا مذهب دی اسلام هغه مذهب نه دی چې د بادشاه طرفداري کوي اسلام هغه مذهب نه دی چې هغه د غریب دپاره یو شان دی او د مالدار دپاره بل شان دی اسلام هغه مذهب نه دی چې د رعیت او د بادشاه په منځ کې فرق کوي دا ښکلی مذهب دی دا زغره ما ته وي صاحب داسې وکړه دا زغره علي صاحب له واپس ورکړه او ما ته کلمه ووایه د دې اسلام د دې عدل او د انصاف نه متاثر یم زه ایمان راوړم یهودي په هغه دی خدای پاک مسلمان دی حضرت علي رضی الله عنه چې دا خبره ولیدله وی صاحب د اسلام په خوشحالۍ کې دا زغره ده شوه دا زما ما ورته وبخله دا زغره دې وه یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده یو بادشاه لرو یا وزیر دی هغه راغی مسلمان شو جبلی نوم دی جبلی ابن احم چې راغی مسلمان شو دا د بهر نه چې بادشاه راشي نو د علاقې د بادشاهانې دغه کوي د علاقې د بادشاهانې عزت کوي نو اوس چې د بهر نه اوس هم سعودي ته څوک بادشاه لاړ شي نو هغې یې راولي د بیت الله نیته وکړي عمره پرې وکړي طواف پرې وکړي حج ته یې بوځي دا هر وطن خپل دستوري پاکستان ته چې راشي نو داسې په ځنګل او منګل او په دې چینو مې نو یو ګر نور علاقو ته لاړ شي دا علاقې خبر دی باجي خو سعودي ته اوس هم چې څوک د بهر نه بادشاه لاړ شي او یې زر راولي او طواف پرې وکړي دا جبل راغی مسلمان شو او د روم د یو ډېر علاقې مشر دی چې مسلمان شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د هغه په عزت کې صحابو ته حکم وکړو چې د سره مونځ چې د بیت الله طواف هغه راوستو د بیت الله طواف نه طواف کوي خلک خو ګڼ دي او طواف کې خو هر څوک تاوي هغه عجیبه منظر دی الله دې مونږ ته ثبوت دی هغې کې خو مالدار او غریب یو شان تاویږي او بیا چې عمرې نیت یې تړلی که مالدار دی او که غریب دی د ټولو یو شان صادر دی یو شان جامه ده تاویږي چې اوس طواف څنګه کېږي نو یو دا جبله خلکو لنګونه والي که نه دا بادشاه روان دی لنګ یې والی دی یو چتره لنګ یو پلو ځمکې سره جنګېده او یو بانډیسي په طواف کې په هغه لنګ باندې خپه کېښه چې هغه بادشاه جبله خپه اوچته کړه اوچت شو نه لنګ تې لاندې وغورځېد زر یې لنګ راوچت کړه ځان نه یې واپس ته وکړه غوسه وله وره دا خو بادشاه مسلمان شوی دی چې
چې زمانه خو حیا لاړه دې باندې زما پلنګ پکې خو زمانه لنګ اوس پړلو سپېړو چته په هغه باندې سي هغه حرم کې یو څو سپېړې مضبوط باندې سي هم پریشان نه دي هغه سره هم سوچ ته خو د عدل او د انصاف حکومت ته په منډه ورغی حضرت عمر فاروق دې سب دې سړي واله دې ګورو برابر کوم دی واله هغه بادشاہ الګ خیر دی بل ملي موږ هغه په عزت کرالو او طواف هغه سره دادی کو وی نه صاحب دې وهله په مخ به ځای واله ما سقستان خو هغه پلنګ باندې خپنه وې خو دی ما نه خو غیر اختیاري خپکه خو دی شو او دا نه لنګ اوس پر درې شو دی والی به چې ته پرې دمت ما سره مال به خدای په دې حساب فیصله کې او دا باندې باندې سانم چې په خبره کلک شنو بیا کله کېږي کلک شو په خبره او څه ګوره مکه مېر ودا څنګه ته مسلمان شوی د اسلام حکمونه به اوس منو بادشاہ لاله اسلام حکم موږ الله خوشاله وغته نصیحت مو کوم چې دا باندې سیر دا شکار به چې یاره ځاکا زما خبره په نوم او د خدای دربار ته مې راځي او یا دا دی چې ګرځان شو بیا بدل دی بدل ځکه هغه قصدن خپل لکستانه یې خو دا ولې لنګ په لاندې کوم چې بس مګر په راځي خیر هغه په طریقه کوی چې هغه خپل شي په مل ملي زمونږ هم سمینه زاری به وکړو ته هم سمینه زاری وکړې سړی به لږ رضا کړو هغه باندې دا خبره ډېره بده ولګېده ښه زراله مسلمان شو خو په باندې شي زه رضا کړو دا چېرته کېدی شي وی ښځې یو درې څلور ورځې پس مهلت ماله به راکاو دوی به رضا کړو ډېره ښه د شپې واپس لاړ او خپل روم ته وتښتېده واپس عیسایي شو اسلام یې پرېښود لاړ عیسایي شو حضرت عمر د چې سړی خو لاړ وتښتېد چې عیسایي شو نو یو زمانه کې د مسلمانان صحابه کرام تلي قسطنطنیه ته تجارت په غرض دا او چې واپس لاړه قوم خوشاله شو هغې سیمه ول لوی استقبالیه ورکړه او واپس یې راوس په خپل تخت کې کېنه زه به مونږ ته دروغ مروغ ویلي چې لکه زه مسلمان شوی نو ما خو دا جاسوسي مې کوله او یا مې څه کول یا مې څه کول خو خلکو له خو دې بادشاهانو له چلم بولي هغې واپس بوته په تخت کې کېنه دارمدارې ولا شروع کړه اوس تاجران تلي وو علاقې ته قسطنطنیې ته دې ته خبر شو چې مسلمانان راغلي دي دا تاجران مال راولي چې څنګه راغلل دې خود په تخت ناست او تاج یې اچولې د بادشاهانو خو عجیب هغه خپل اندازي ما پېژنې ویله وی دا هغه جبله بادشاه یم چې د مسلمان شوی او هغه باندې چې له پلنګ باندې خپېښې و باندې لږ ورزولو او بیا ما هغه څه پېغلو وو او بیا عمر صاحب یې دې به رضا کول غواړي زراله به وتښتېد دا خطا یره اسلام دې پرېښود واپس عیسایي شو وی ځکه نه تا خو مخکې په عیسایت کې ژوند تېر اوس هم عیسایي اصحابو ورته او په دا میانځ کې دا میاشت شل ورځې د مسلمان وي کوم ژوند ښایسته دی تا پرې هم پوهېږه عجبله ورته وي قسم دی چې د دغه لسو پېنځلسو ورځو د مسلمانۍ د ژوند کمې مزې ما غشتې دي که نه که د زما د ټولې بادشاهۍ که مخکې د وروستو دی په ټوله بادشاهۍ کې دومره سکون او دومره مزه ما نه ده لیدلې زړه کې مې یو سکون ډېر زیات پریشانه یم اوس چې دغه باندې سي په څپېړو والې وې ښه به یې کړي خو چې ما د ایمان واپس نه وي کړی ډېر زیات پریشان او ډېر زیات خفه یم اسلام پسې ډېر زیات خفه یم د اسلام دغه مزې دا زما په زړه کې اوس پرتې دي خدای پاک دې زموږ ایمان او اسلام نصیب کړي کوم دین چې الله پروردګار دی انسان دپاره خوښ کړي نو هغه به ښه ني اسلام موږ له الله خوښ کړی دی ورضیت لکم الاسلام دینا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي اسلام ته الله خپل نعمت ویلی دی ورضیت لکم الاسلام دینا نو چې الله ورته خپل نعمت ویلی دی دینکم وی دین خو ستاسو دی عمل به تاسو کوئ او اتممت لکم دینکم اليوم اکملت لکم دینکم اکملت څنګه دی واتممت علیکم نعمتي دین ستاسو نعمت زما دیو نه چې اتممت لکم دیني زما دین نه د دین تعلق د عمل سره د دینکم تاسو به عمل کوئ او اتممت علیکم نعمتکم نه د نعمتي نعمت زما دی ورضیت لکم الاسلام دینا نو چې کوم دین د الله خوښ کړي هغې کې مونږ نخرې کوو او بهتر دی او مقامه کوي د چا یو ازم خوښ دی د چا بل ازم خوښ دی د چا بل ازم خوښ دی د ازمونو والا سره به د قیامت پر ورځ خدای پاک ګوري خو کدی به ځي چې کله ولا ورشي اسلام نه بهترین مذهب بل نشته د اسلام نه خپل حق مذهب بل نشته دا موږ خپل پروردګار خوښ کړی او الله یې زموږ ژوند او زموږ مرګ زموږ د قبر ژوند زموږ د حشر ژوند دا ټول په اسلام باندې نصیب کړي نو ډېر واپس مې زړه کېږي نو بیا
بیا ځکه نه مسلمان شوی نه کنه اوس به پورې خلک خاندي وایي چې کله مسلمانې کله عیسایي کېږي بیا مسلمانې یاره په یو شرط مسلمانېږم زه به ورته شوق کړی چې که عمر ماله لور راکوي دا به زما دپاره ډېره اوچته خبره شي که خلک وایي چې بیا مسلمان شو زه به هم د عمر غوندې لوی بادشاه امیرالمؤمنین لور راکړه زما دپاره به ډېر لوی عزت دی هغه تاجر ورته وایي صاحب که زما لور دې پکار یې خو زه درته ودرکړم او که د عمر د لور خبره شي نو خو زما اختیار که نه که بل څیز زما اختیار کې خو وایم خو د عمر لور خو د هغه لور د دې سودا نه شم وایي ځکه نه یو کار وکړه لاړ شه عمر سره سلام که ما له خپله لور راکوي اسلام ته مې واپس لګېږي مسلمانېږي ویښه دا تاجر راغی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی الوی وی صاحب هغه جبله خو بیا مسلمانېږي درې کېږي خدای شرط ولګاو چې که عمر لور راکوي اسلام ته مې شوق کېږي خو یارېږم شرمېږم خلک به راپسې پیغورونه راکوي زه دا به ویم چې عمر غوندې سړي لور راکړه وی دا ورته څه وی مې چې صاحب که زما لور یې خو دا نه قربان د اسلام نه قربان که د عمر لوري نو هغه خو د هغه اختیار دی هغې کې د بل چا اختیار دی صحیح بد دی وکړل وی قسم دی چې یو مسلمان یو کافر مسلمانېږي د هغه د اسلام نه عمر یو لور خو څه کوي چې څومره لورې ټولې ته قربان هله شا به ځان ورسوه چې بلکل د عمر لور درته درکوي او راځه مسلمان شي دا تاجر غریب خاص قوالو لرو خو لري بلا مزل قافلو کې به دی یوازې خود تېر نه شي چې دی ورسېد یو غوغا و په هغه ښار کې تپوس یې وکړو څه چلو شو وایي دا اوس زموږ دغه چې مشر جبله دی بادشاه هغه مړ شوی ایمان اسلامي په قسمت کې واپس نو خبره مې دې پورې کوله چې اسلام دا انصاف